بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاشربه. کله چې مصنف رحمه الله د سارق المال نه فارغ شو، اوس د سارق العقل بیان کوي. شراب سره عقل پټیږي، تختیږي، نو هغه شراب دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي لا اشرب ما يسرق عقلی، هغه شی نه نس کما چې عقل می تختی. خجی په لغت کې اسم لكل ما يشرب من المائعات، هر هغه شی چې سکل کیږي مائعات نه بس هغه شراب دی، حلال وي او که حرام وي. او په استعمال اهل شرع کې اسم لما يذكر من الاشربه، دا نوم دا او دی چې نشرا ولی او حرام وي. ورسېدلی په ابحاث د باب څلور دي. اول نمبر راته د اشربه اربعه محرمه بیان کوي، څلور حرام اشربه دي او څلور حلال دي. دویم باس کې بداغه بیان کوي او درم کې بداغلو خو بیان کوي کوم کې به شام تور مخ کې شراب جوړېدل. نو جوهره کې وی الکلام فی الخمر فی 10 مواضع، شرابو کی کلام لزینو کی دے. اول فی بیان ماہیتها، شراب چاہتے ویلے کی کتاب کی تعریف شته دیو کڑے وہی نیء من ماء العنب، دا جوسو شیره دا د انګورو د اوبو کله چې هغه نشاور وګرځيږي. او دویم نمبر په حد ثبوت د دې اسم کې دی، یعنی ثبوت حد بکله ثابتيږي. نو امام صاحب پکې دا شرط لګئی القذب بالضبط، چې زګولي او صاحبین و اذا اشتد وغلا وزدا کافی ده. ولا يشترط القذب بالضبط، دا پکې شرط نه غني او مفتابه قول الراجح کې او تشریح الهدایه کې صاحبینو ده. زګي وشتلې کني وی شراب دي، تاسو پیږئ کتاب کې به تعریف کوم. دریم نمبر عین شراب حرام دی، نشه باندې نه دی معلول چې نشه پکې وي حرام به کني نو نه بنا بهر حال حرام دی، ځکه دا رجس دی. او څلورم نمبر په نجاست مغلظه سره په شان د بولو نجس دی. او پنځم نمبر څوک چې حلال غني کافر کیږي. او شپږم نمبر د مسلمان په حق کې غیر متقوم دي، شرعا غیر متقوم دي، تر دې چې مسلمان د بل مسلمان شراب هلاک کی قیمت یې نشي اخیستلی، بیه یې نشي کولی. او وجه دا ده که چېرې قیمتي شي نو دا خو د هغې عزت دی او شریعت د دې د اهانت حکم کړی دی. یو شی قیمتي ګرځول دا د هغې عزت دی. که د یو سړي په مسلمان باندې دینو او د شرابو پیسې ورله ورکولې، شراب یې خرڅ کړي نو مسلمان له نه ده جایز چې دغه پیسې په دین کې وصول کړي. دا مشهوره مسله ده، یو سړي په بل قرض دی او هغه د حرام مال نه ادا کوي او هغه ته پته چې حرام مال نه ادا کوي نو هغې نشي وصولولی. او مدیون له نه ده جایز چې دین کې شراب یا د هغې قیمت چاته ورکړي، نه شراب ورکولی شي او نو قیمت. موږ ویلو مال متقوم شرعاً هغه مال ته ویل کېږي چې یا بذاته د هغې نه فایده شرعاً جایز وي یا د هغې د ثمنو نه جایز وي، دلته دواړه نه ده. که چېرې دین په ذمي باندې و نو که به ذمي شراب خرڅ کړي او پیسې مسلمان ته ورکوي بیا ټیک ده، ځکه دغه په حق کې خو مال دی. تاسو پوهېږئ. بهرحال اووم نمبر نفع حاصلول ته حرامه ده، ځکه دا نفع په نجس شي باندې حرام شي باندې ده او نه په حرام شي باندې حاصلول جایز نه وي. اگر که مفتابه رایې دا ده که چېرې حرام شي یعنی شراب هغه داسې چې هغې نه غیر نفع ممکنه نه وي نو بې نفع حاصلول پې بقدر ضرورت جایز ده. غیر بره فقهاو لکه مریض دی او شراب مانی یا نور کم حرام شي د باغی علاج کوي، شرایط ول بیان کړي. اول شرط ولدا دی
چې یو حاذق دیندار ډاکټر به ورته ویلي شراب باندې حرام شي باندې علاج وکړه ستا علاج پې کېږي. دویم غالب ګمان دا وي چې په دې سره به د علاج صحیح وشي. او دریم نمبر په حلال شي باندې علاج کول ممکن نه وي، نه به په شراب وي او که نور حرام شی په هغو به علاج کولی شي. ښه جي. څلورم نمبر شارب به حد کیږي اگر که نشم نشي. من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد فجلدوه، نبی علیہ السلام فرمایي. او نهم نمبر طبخه، که چېرې چا شراب پاخه کړه نو زګي کې ایشتلی دی، د هغې نه پس پخول هېڅ کردار نه ادا کوي. دومره ده که چا وسکل نشه نه شو د بخېدلو نه بس بیا به حد نه جاري کېږي، صرف حد به نه جاري کېږي، نور هغه شان حرام دي. لسم نمبر که څوک ترې سرکه جوړوي په څه طریقه باندې او سرکه جوړه شوله نو به جایز ده. نو ګوره یو شراب د چا په میل کې دي سرکه ترې جوړوي جایز ده، یو سرکې د پاره شراب اخلي بیا نه ده جایز. ګورې دواړو مسلو کې به فرق کوو. شراب اخلي ولې هلکه سرکه ترې جوړومه، دا هسې غلطه خبره ده. ښه جي. اوس وله راځئ الاشربة الاربعة المحرمة څلور دي. الاشربة المحرمة اربعة. اول نمبر الخمر، شراب زمونږ د حنابو په نظم باندې وهي عصير العنب، یو قید هغه د انګورو رس او شیره ده. ښه د انګورو یا د وڅکو نه، هغې ته خمر زمونږ حنابو په نظم نه وایي، او یا د قجورو او یا د نورو شیو وله نه، د انګورو رس او شیره یو جز. اذا غلا، کله چې جوش وي دوه، واشتد او کلک دغه شي ده ټینګ شي، وقذف بالزبد او زګولي. دا څلور اجزا پکې امام صاحب بیانوي. د انګوري شیره به وي یو، جوش به ووایي دوه، او ټینګ به شي درې، او زګ به ولي څلور، او پنځه به مشتری بغیر د اور د پخولو نه به داسې کېږي. صاحبین څلور بیانوي. انګور اوبه وي، جوش وي، ټینګ شي بغیر د اور د ګرمولو نه. نو وقذفا بالزبط پکې هغو نه وایي، موږ ویل دغه مفتابه رایم دا د صاحبینو والا. تاسو په دې پوه شولئ. نو دا کوم لس قسم چې وکړې هم د دې شرابو متعلق وي. خمر. دویم نمبر تعصیر، دویم نمبر عصیر دی، او شامی کی متن کې ورته طلام ویلی دی، د دې نوم طلا دی، خو بیا وروستو رد کړی دی چې طلا نوم یې نه دی، د دې نوم بازق دی، یسمى بازقه. نو دویم نمبر حرام شراب چې دي که نه، اگر که خمر نه دي خو حرام دي نو د هغې نوم بازق دی. او تعریفي وهي والعصیر اذا طبخ، ګوره دې کې طبخ راله کې خیلې مي، همقه د انګورې اوبه دي خو چې پخې شولې. او یو قید اذا طبخ، او دویم قید حتی ذهب اقل من ثلثیه، دومره پخې شولې چې دوو ثلثو نه کم وسوځېدلې، یو ثلث نه زیاتې لا باقي دي. درې پوه اوبه وي، یو پوه نه زیاتې لا اوس هم باقي دي. دا د انګورو شیره وه درې پوه، یو پوه نه زیاته باقي ده. تاسو پوهېږئ که نه؟ او کله لږه وسوځي یا یو پوه نه هم کم باقي شي نو هغې قصه را روانه ده. برحال ما ویل د دې نوم څه دی؟ بازق ته هم حرام دي. ښه. والثاني الطلا، علامه شامي وایي وهو متن کې دي، وهو العصير يطبخ حتى يذهب اقل من ثلثيه، وصوب المصنف ان هذا يسمى البازق، دې ته بازق وایي. واما الطلا چې دي فما ذكره بقوله طلا، او تعریف وروسته کړی، وقیل ویلی دي ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه، پوره دوه ثلثه وسوځي وبقي ثلث او یو ثلث پاتې شي. علامه شامي والثواب هم دا خبره صحیح ده. لسم جل یو دېرشمه صفحه کې دي. نو چې د ثلث نه زیات باقي پاتې شي او د دوه ثلثو نه کم وسوځي نو بیا بازق دی، او که دوه ثلثه وسوځي یا زیات او ثلث نه کم باقي پاتې شي بیا ورته طلا ویلی کېږي. تاسو پوهېږئ که نه؟ بهرحال تعریفونو کې څه خبره نشته دی، که تعریف هر یې وکړو، که دا قسمه تعریف وشي حرام دی او که هغې نو بیا حلال دی، خبره صرف په نوم کې ده. دوه. دریم ونقیع التمر، د قجورو اوبه، وچو قجورو اوبه،
دیتا علامه شمی و یسمى سکر دیتا سکر ویلے کیږي یعنی پختہ تر کجور کا رس جو جوش کھا کر گاڑا اور مسکر ہو جائے پختہ تر پخی لمدی کجوری چې دا غي رس جوش وي او ټینګ شي او نشه پکې جوړ شي دا درې قاعده بلکې جوش وي ټینګ شي او نشه پکې جوړ شي دې په حرمت باندې د صحابه اجماع ده او څلورم نمبر ونخي او زبيبي دا د وڅکو بدی مخ کې د انګور شرابو کې تعریف کې موږ انګور ویلی او دلته کشمش دي او وچ انګور شي فرق معنی پوه شو لیکنه اگر چې دام څلورم قسم د دام حرام دی خدا شراب نه دی هغه لا احکام چې موږ ویل هغه صرف د شرابو دې کوم قیدونه لګولي اذا غلا واشتد چې کله جوش وي او سخت شي کشمش پانی میں بگول یا جائے اور وہ جوش کا کر گاڑا ہو جائے دت سلور حرام دیکھا دوم نمبر عنوان الاشربۃ الاربعۃ المحللہ حلال اشربہ نو بدی کې اول نمبر نبیذ التمر والزبیب اخوږي اوبه هغه شربت د تمر دی یا د زبیب دی نه کته خو دا مخ کې دیر شو کنه دا خو شراب وینا اذا طبخ كل واحد منهما ادنى طبخه لا شان بخیشي نو د دې سکل حلال دی اگر کټینګي شوی دلته جوش نه واهله دلته زګ نه ورزواله دلته پکې نشنی پیدا دا فرقونه ذهن کې را لګن برحال اول نبن نبیذ التمر والزبیب دی دا حلال دی خود دې تعریف چره چې د انګورو او د قجورو شربت د لږ شان پوښ شي او اگر چټینګ شنو حلال دي دو شرط باندې حلال دي یو دا چې څوک اسکی هغه ته غالب ګمان یقین دی چې نشکې مینا غالب ګمان کم اس کم او دویم اسی د مستی د بارا له العبد بارې نسکی نبی بده دې اسکل جایز وی دا شیخین قول له اورا ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهم أدنى طبخة حلال وإن اشتد إذا شرب منه أول قيد أول شرط ما يغلب على ظني أنه لا يسكره دوم شرط من غير لهو ولا طرب وقال محمد هو حرام رحمه الله إمام محمد رحمه الله وإدام حرام دي نبيذ التمر والزبيب حرام دي اگر كنشن راولي وهو المفتى به الامام محمد رحمه الله قول المفتى به دي تشريع الهدايه کی او قول الراجح کی دي مرحل امام سے بود صاحبانو د اختلاف کم اصول دي باقي کې امام سے یو اصل لري انه متى عرف ثبوت الشيء من طريق الاحاطه والتيقن کله چې دی وشي ثبوت معلوم شي په طریقې د احاطه باندې علم پراشي چې دا شی داسې دی یقین راشي دا شی داسې دی فهو على ذلك هم په دغه حالات باندې بوي ما لم يتيقن بخلافه ترڅو چې په خلاف یقین نه راغله لنډه دا موږ ویلي ول یقین لا يزول بالشك خلاف اللهما صاحبانو کې بدی کې اختلاف دی نو اصول المسائل الخلافيه کې رسالو مسل ذکر کړی مخکې راځي دویم نمبر حلال ولا بأس بالخليطين خليطين حلال دي خليطين لا چاته وي اچھا جی بره مسله کې مسایي خبره پاتې شولا دا اختلاف د امام محمد او د شیخین رحمهم الله دا الو چې کله د تقوی فی الطاعات د بار دغه مخکینی نبیذ التمر والزبیب سکی استمرار طعام د بارس کی تداوی د باری او کنی نو به ټول اتفاق دی به حرام دي کجی دویم نمبر خلیطین دي خلیطین وهو عبارة عن نقيع التمر والزبيب دا د قجورو او د انګورو اوبوي رسوي او خلطي کی فيطبخ بعد ذلك ادنى طبخه او دوړ لکشان او خټ کی لکه څنګه چې نبیذ التمر صرف خټ کول اول قسمو نبیذ الزبيب صرف خټ کول اول قسمو نو کدواړه په شریک کې وي خټ کینو دویم قسم شوی او تخلیتین وي ويترکان امداسي فریدي تر دې چې جوشوي او سخشي
خجی دریم نمبر نبیذ العسل د شات اوبدي والتین انزر اوبدي او الهنت دي د غنمو دي والشعير وربشو دي والذره او د جوارو دي نو دا حلال دي اگر که پخې شوي نه وي دي کې امام محمد رحم الله وایي که نشه ورکوي نو دا حرام دي او تشریح الهدایه کې وایي د امام محمد رحم الله قول مفتا به دی تاسو ورسېدلې درې شو څلورم نمبر هغه طلا راله عصير العنب اذا طبخ چې هغه کله پخې شي او به سلسان لال شي او یو سلسي دغه نه کم پاتې شي نو به حلال دی وای نشته دا اگر که ټینګ شوي ښه تاسو پیږئ دې ته اوس طلا ویلی کېږي دریم نمبر عنوان الاواني الاربعه څلور قسم لوښي بیانوي څلور حرام اشربه څلور حلال اشربه او څلور قسم لوښي نو څلورو ته خو ډېر طاقت وي که نه څلور کتاب هم دي تاسو ته پته آسماني غټې فرشتې هم څلور دي زمونږ پاکستان کې صوبې هم څلور دي ښځې هم څلور جایز دي د قبر دیوالونه هم څلور دي خلفای راشدین هم څلور دي امامان هم څلور دي هغه خو مې ویلي غټې فرشتې څلور دي مذاهب وایي څلور امامان او څلور مذاهب څلور درجې چې دوه پیرې څلور درجې اته درجې شو زمونږ په دې جومات کې بره په دې چت کې هم څلور دی بره ځای کې هم څلور کمرې دي وګورئ دې باندې رحمان بابا عبدالرحمان بابا شعر ویلی عثمانیه ډېر مزیدار شعر دی څلورو مبارکې حجي الاواني الاربعه ولا باس بالانتباذ في الدبه مولوي صاحب شروع کې کوم لوښو کې به شراب جوړېدل د شرابو د حکم د نکارت دپاره چې خلکو کې د دې حکم بد ښکاره شي د دې سکل بد ښکاره شي داسې ووایو د هغې کوم لوښي و هغې هم حرام کړه بیا وروستو هغه نسخه شو چې بهی لوښو سره زمونږ څه کار دی لوښې کې څه خبره نشته دی وینځه پاک شو نو د هغې بیان کوي نو که څوک نبیز شربت جوړوي په دوبا کې نو جایز ده دوبا چاته وایي منګی دی دغه دی که نه اچھا کدو چې کله منځ کې دغه کې ده خالي کې مخکې به شراب جوړول بس په ورکوټې توتیانو له جانه جوړوي والحنتمي نو څوک وایي تور او څوک وایي شین منګي ته ویلی کېږي والمزفت دا د ترکولو بشان شي کشتو باندې خلک لګوي کشتیو باندې نو دا به منګي نه ګرچا بیا رتاو کړو هغې ته به مزفت منګي ویل کېدلو والنقیر او لرګی دی وینړی منځ کې خلا پکې جوړی کې هغې کې به شراب جوړول نو بهرحال که څوک شربت جوړوي فی الدباء والحنتم والمزفت والنقیر نو څه خبره پکې نشته دی څلورم باس کې تخلل د سرکو دی نو اذا تخللت الخمر خپله د شرابو نه سرکه جوړېدل یا یې څوک قصدن جوړه کړي نو موږ وختي ویلي دا جایز ده واذا تخللت الخمر شراب سرکشي حلت سواء صارت بنفسها خلا او بشيء طرح فيها یو شی به کې واچولی شي قصدن جوړ شي ولا یکره تخلیلها لنډه دا ده زموږ د حنابو په نظم باندې شرابو نه سرکه جوړول دې کې هېڅ قسمه کراهت نشته دی ځکه سرکه جوړول دا ښه کار کول دي نبي علیه السلام وایي نعم الادام الخل